قوله ولا عكس نقول عكس يو عكس اصطلاحي ده بالعكس لغوي ديك ها دلت مثلا كي وس عكس لغوي مراد ديك ها عكسي لغوي لك بكتب من دي ولتا عكس اصطلاحي ديك ها شي موضوع محمول شي محمول موضوع شي اغني مراد ثم مطلب شو ده لازم انا ده شي خامه خضرات راشي درات مطابقي دي او خامه خضراتي تزمني راشي يد زراتي التزامي راشي ځکه و جایز دا جایز ده چې لفظ معنا بسيطه پرده شوی او دا غیر پر جزم نه کنه نه دوله نه لازمي نو چې معنا بسيطه پرده شو ګوره دا معنا مطابقي شو کنه شو کله معنا شو او چې جزء نشته نو چې بسيطه او جزء نشته کنه تزمن نه نه او چې لازم نشته چې التزامي نشو مثال به شو کنه قوله ولا عكس اذ يجوز معنى ممكن ده ذكر ممكن ان يكون لللفظ معنى بسيط ان يكون لللفظ معنى بسيط شي لفظ فرد معنى بسيطي پېښوي لا جزء له چې غیر لپاره جزء نه لکه الله اسم شریف دی ګوره فکر دې کنه ځکه دا ثابت شوی د خپل موضوع کې پېښوي چې د الله پاک نه پېښوي ترکیب نه پیږي پېښوي جنو خارجنه دواړه مطلب د څه دغه دا پېښوي الله پاک بسيط د جنو خارجن دواړه لکه ترکیب پکې نشته ولا لازم له نو لازمي فتحققت حينئذ انه تحقق شو ده وقت المطابقه درجه مطابقي بدون تزامن بدون التزام ولو كان له معنى مركب تقول ما تقول كده كلا كرسمي مطابقي بي تزامني وسي تزامني وسني كلا وسي مطابقي بي تزامني وسي تزامني وسني لكن مثلا اي معنى مركبه ده فلازم نشته فكر لكني نقول لك خلي كنا دوز اخبر ذکر کوي چې دا لازمه خامخانه چې اوس د تزمنی او تزمنی خپل منځ کې لزوم شته کنه شته التزامي او تزمنی خپل منځ کې لزوم شته کنه نشته ښه مطلب څه تزمنی به وي تزمنی التزامي دي زمون دي نه لکه معنا مرکبه ده مثلا ټیک ده معنا مرکبه چې معنا مرکبه شو نو مطابقه معنا پکې راځي تزمنی پکې راځي کنه التزامي څه نشته یی معنا دي صحیح بسيط خو لازم دي خارج کی پېښ التزامي راغی او تزمنی نشته نخبر منك بلزوم بلا نشته ولو كان له معنى مركب او كده لفظ لپاره معنى مركب خلا لازم له لازم له نو فيش انه تحقق التزمن متحققي تزمن بدون التزام غير زنا التزامنا هنا او لو كان له معنى بسيط هو يلفظ لپاره معنى بسيطه فيش خله لازم نربى لازمه متحقق التزامه بالتزام متحقق شو بدون التزام غير سنه تزامنين نو فالاستلزام نو استلزام ايش في غير واقعين دا واقعين في شيء من طرفين في شيء طرفين طرفين څه مطلب شو دي التزام ده تزامن دي بلا مستلزمه ندي قوله هو الموضوع وس غرض ماتين شي ګوره هغه تقسیم د ذکر کړو پېښوي د موضوع منو لفظ موضوع ذکر کوي پېښوي لفظ موضوع شي ګوره هغه دوه قسمه مفرد او مرکب هرې به